أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هیڅ چره الله رب العالمین ته د قربانۍ د ساروي غوښې او د قربانۍ د ساروي وینې نه رسیږي، مګر الله رب العالمین ته تقوا رسیږي. د دې وجې نه د ټولو مسلمانانو په خدمت کې د عرض دی چې خپل نیتونه خالص کړي او د الله رب العالمین د رضا لپاره د قربانیانې وکړي. احتیاط په دې کې ډېر زیات لازمي دی. یو کس د یو څو مسلې به ذکر شي چې یو کس د هغې نیت د غوښې کړی، یا مثال په طور باندې په قربانۍ کې نیت د ځان ښودنې کړی، نو په دې صورت کې د ده د قرباني دا نه قبلېږي او د ده قرباني صحیح نه ده. یو بله مسله چې مثال په طور باندې یو کس دی او هغه د قربانۍ یو قرباني ده، وازګه پکې سیوا ده، چربي پکې سیوا ده، نو په دې صورت کې د چربي خرڅول دا بالکل ناجایز دي. علامه شامي رحمه الله دا مسله ذکر کړله. اوس یو بله مسله چې مثال په طور باندې نارینه او زنانه د دوانو لپاره قرباني کول دا بالکل جایز دي. دا هم علامه شامي رحمه الله دا مسله ذکر کړې ده. یو بله مسله د څاروي د قربانۍ د څاروي د پیو په باره کې، د شودو په باره کې مثال په طور باندې قربانۍ څاروی دی، نو د هغې نه پیدا اخیستل دا څنګه دي؟ نو علامه شامي رحمه الله ذکر کوي چې د دې نه پیدا اخیستل دا بالکل مکروه دي او دا پکار نه دي، بلکې چې قربانۍ د څاروي نه کم شوده کم پی راول وشلی شي نو هغه صدقه کول پکار دي. اوس یو بله مسله چې د بل چا طرف نه قرباني کول جایز دي او که جایز نه دي؟ نو بل چا طرف نه قرباني کول دا بالکل جایز دي، خو په نیت د دې باندې او په شرط د دې باندې چې د هغه نه اجازت غواړي، د هغه نه اجازت غوښتل دا لازمي دي. فتاوی هندیه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 302. اوس یو بله مسله چې ذبحه دا په خپله باندې کول پکار دي که د بل چا باندې؟ نو ذبحه کول چې کله د انسان طاقت او طاقت لري نو په خپل لاس باندې ذبحه کول دا بالکل مستحب دي او بهتر دي. او که فرض که په خپل لاس باندې ذبحه ونه شي نو بیا د بل چا په لاس باندې بل ته حکم کول چې هغه بیا ذبحه وکړي، خو په خپله باندې حاضرېدل دا بالکل ضروري دي او بسم الله الله اکبر دا ویل دا پکار دي او ضروري دي. فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحه نمبر 328. فتاوی هندیه هم دا مسله ذکر کړله. اوس یو بله مسله د قربانۍ متعلقه چې مثال په طور باندې څوک ذبح وکړي نو په دې باندې اجرت اخیستل څنګه دي؟ نو اجرت اخیستل په بالکل ناجایز دي او د اجرت کې مثال په طور باندې عام مزدوري ورکول دا صحیح دي. دا مسله هم ذکر کړله فتاوی عالمگیریه. خو چې کله یو سړی یو کس په اجرت باندې په مزدورۍ باندې یو څاروی حلالۍ نو د هغه لپاره ضروري او لازمي دي چې هغه د مخکې نه قیمت متعین کړي. دغه قصاب له دغه کس له څه څیزونه ورکول د قربانۍ نه په اجرت کې دا بالکل ناجایز دي او ناروا دي. اوس بله مسله دا ذوالحجه شروع ده. ام سلمه رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې کله ذوالحجه شروع شي دا 10 ورځې دا ډېرې قیمتي ورځې دي، فلا یأخذ من اشعاره ولا من اظفاره. نو تاسې خپل یخته او خپل نوکان دا تاسې مه کټ کوئ. اوس شروع ده، لهذا ټول مسلمانانو له په دې باندې عمل کول پکار دي. اوس یو بله مسله چې مثال په طور باندې یو کس ذبحه کوي نو دا ذبحه د 2 کسانو ده، نو په دې کې د ټول نومونه اخیستل دا ضروري او که لازمي نه دي. اکثر علما ذکر کوي د بدایع الصنایع ذکر کړي دي چې په دې صورت کې هسې خیال کې راوستل پکار دي چې یاره دا د 2 کسانو ضحیه ده او زه ذبحه کومه الله تعالی ستا د تقرب دپاره او د دې دپاره چې دا سنت ادا شي، نو دا مسله په دې طریقه باندې بیا صحیح ده. د ذبح مقصد هغه ذهن کې راوستل چې د الله رب العالمین رضا ده او د الله رب العالمین د تعظیم دپاره، د شاعر تعظیم دپاره، او دا جذبه په ذهن کې راوستل چې د هر یو یخته مقابله کې د اضحیې انسان ته اجر میلاویږي او نیکي میلاویږي او دا اضحیه کول دا ډېر لوی عبادت دی. په دې نیت باندې اضحیه کول پکار دي. اوس یو بله مسله چې مثال په طور باندې یو څاروی دی او په هغې کې څه عیب نشته، خو د قربانۍ په وخت کې چې کله ذبح کېږي په دغه دوران کې د هغه خپه ماته شوه یا سترګه وچاوده
په دې صورت کې دینه قرباني کیږي او کنه کیږي، په دې صورت کې دینه قرباني کیږي او قرباني کول بالکل صحیح دي.